بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الکریم. دا مسجد تنعیم اور مسجد عائشہ ورته هم ویل کیږي او دا د مکې مکرمې د مشهور مساجدو کې یو مسجد دی او د مکې مکرمې نه 7 کیلومتر په فاصله باندې جوړ کړی شوی دی. اور دې ته مسجد عائشہ د دیو جن ویل کیږي چې ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها دغه ځای نه احرام تړلی د حجۃ الوداع په موقع باندې 9 هجری کې نغې مناسبت سره ورته مسجد عائشہ ویل کیږي. اور تنعیم ورته ځکه ویل کیږي چې دا دوه غرونو منځ کې یو طرف ته نعم بل طرف ته نعیم، نه دا دواړو مناسبت سره مسجد تنعیم ورته ویل کیږي. اور 240 هجری کې خلیفہ متوکل دا جوړ کړی و، هغې به کار شروع کړی و. اوس الحمدلله ډېر کافي توسیع پکې راغلې ده. اور هغې نه علاوه یو دا خبره هم ضروري ده چې آیا د مسجد نه احرام تړل ټیک دي که ټیک نه دي. بعض خلک وایي چې دلته نه احرام تړل ټیک نه دي، نو دا خبره ټیک نه ده. ولې یو خو ورباندې حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها دلته نه احرام تړلی دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم رلیږلي وه د خپل ورور سره چې دلته نه احرام وتړه او عمره وکړه، نو یو دا دلیل شو. بعضې خلک وایي چې دا ځای د عائشہ رضی الله تعالی سره خاص دی، بل چاته به د دې اجازت نه وي، نه دا خبره ټیک نه ده. ولې چې بیا عبدالله بن زبیر رضی الله تعالی عنه بعد کې چې کله مکه مکرمه جوړه کړه، نو بیا د خپل لشکر سره دلته راغلی، دلته نه احرام تړلی او بیا عمره کړي. نو دې وجې نه دا بالاتفاقي اتفاق بالاتفاق دلته نه احرام تړل او عمره کول ټیک دي. هغې کې یو ابن قدامه رحمت الله علیه دا نقل کړي چې دې باندې د امت اجماع ده چې دلته نه احرام تړل او عمره کول ټیک دي. نو چونکې دوه روایتونه دي، اجماع هم نقل ده، او اجماع هغه مسله کې نقل کېږي چې هغې کې اختلاف نه وي. ولې چې کله یو فقیه هم اختلاف وکړي نو بیا هغه اجماع معتبر نه وي. نو لہذا دلته نه احرام تړل او عمره کول دا ټیک دي. بانه هم زه تاسو ته مسجد ښیم انشاءالله. دا مسجد مین ګیټ دی اور دې کې چې کم تعداد مصلین دي، یعنې څومره کسان دي چې په یو باندې لمونځ کولی شي، نو تقریبا 15,000 اور 2 مؤذنین دې دپاره مقرر کړي شوي دي. اور مختلف د حاجیانو اور معتمرینو لپاره هدایت هم لیکلي شوي دي، بورډونه لګېدلي. او دې مسجد چې کوم نوم دی هغه تاسو ته بورډ هم ښیم چې کوم بورډ وجې نه دې ته مسجد عائشہ ویل کېږي، حکومت طرف نه کوم نوم ورکړی شوی دی. دا تاسو کتلی شي جامع ام المؤمنین السیده عائشہ رضی الله عنها، دا د مسجد نوم دی. او مسجد تنعیم ورته هم ویل کېږي. دی بار نه سټرکچر دی. اکثر حاجیان دویمه درېیمه عمرې کولو دپاره دغه ځای نه راځي او دلته نه عمره کوي. دا د مسجد سټرکچر دی. حاجیانو ته دا هم معلومه وي چې ګورنمنټ اوس حافلات مکه په نوم باندې یو کمپني کولو کړي، مکه بسز. هغې کې بعضې بسونه دغه ځای ته مسجد عائشہ ته فری راولي اور بعضې مسجد جعرانه ته بوځي، هغه هم فری. ما خپل خیال دی چې کم مسجد عائشہ ته بسونه راځي 8 نمبر دي او 10 نمبر بسونه جعرانه ته ځي. نه دواړه ځای نه احرام هم تړلی شي او ګورنمنټ دا یو فیسیلیټي معتمرینو ته حاجیانو ته ورکړي ده چې چارجز ورنه اخلي. دا مسجد عائشہ الله رب العزت موږ تاسو بار بار د مسجدونو ته او دغه مبارک ځایونو زیارت راته نصیب کړي.